بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې سبق کې مونږه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نومو داغي کنیت او داغي سلسله نسب د درې شیزونه مونږ بیان کړو چې د امام صاحب نوم سره نعمان، د پلار نوم دی ثابت، د نیکو نوم دی نعمان او د قرن نیکو نوم دی مرزوبان. کنیت دی ابو حنیفه او د امام صاحب سلسله نسب چې کوم دی هغه تاسو ته بیان شو او داغي د خاندان چې هغه نیکه چې کومو هغه مکه مکرمه ته روانو، مکه به اراده سفر کو روته او بیا چې دی کله کوفی ته ورسید نو هلته کې هغه ایثار شو. دا تاسو ته مخکې ذکر شو. نن اول خبره خو بدایت کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کله پیدا شوی دی. نو تاریخ بغداد او د غرنګي سیر اعلام النبلاء دا غړ کتابونه دی لیکي چې امام صاحب چې دی کوفه ښار کې په 80 هجری کې پیدا شوی دی. کله پیدا شوی دی؟ 80 هجری کې پیدا شوی. او امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله پیدا شو په دغه کوفه ښار کې نو د صحابو دورو صحابه کرامو باغ وخت او امام صاحب چې په کوم کوفه ښار کې پیدا شوی دی دغه کوفه ښار د علم یو مرکز او د دې ښار بنیاد چا ایښی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په حکم سره سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د دې ښار بنیاد ایښی. نو بنیاد چای خېده سعد ابن ابي وقاص له صحابي د دې ښار د کوفي او د چا په حکم سره د عمر سے په حکم سره او کله خېره او ولسمه هجره کې د دې کوفي ښار بنیاد خودل شوی دی. او صحابه کرام تابعین ډیر بزرگان اولیاء محدثین هغه په دې کوفه ښار کې پاتې شوی دي. یو لوی تابعی دی امام نخعی رحمت الله علیه الطبقات الكبرى کې غلی کی هبت الكوفه 300 من اصحاب الشجره و70 من اهل بدر بیعت رضوان چا چې د نبی له سلام سره بیعت کړو په هغه کې د 300 صحابه کرام او د غرنګي بدری او یا صحابه کرام په کوفه کې پاتې شوي. د بیعت رضوان کې چې کوم صحابه شریک شي او هغه کې 100 صحابه کرام 300 صحابه په کوفه کې پاتې او یا 70 بدری صحابه د کوفه کې پاتې شي. کوفه څومره لوی شان لري. او دا غرنګي امام احمد ابن عبد الله ابن صالح العجلی هغه په خپل کتاب کې لیکي تاریخ الثقات نزل الكوفه 1500 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. کوفه کې 1500 یو نیم زر صحابه کرام جره هغه راغلي. نو د صحابه کرامو دومره خلق او بیا د علي صاحب رنگلوي شخصیت او هغه جره د دارالخلافه ځان له جوړ کی او لوی صحابه او د غین بعد تابعین چې غیر ال دې خار ته نو څومره لوی شان دی د کوفی د دې خار. لکه یو عالم دی علامه شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه. علامه شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه الامصار ذوات الامصار آثار دغه یو کتاب دی الامصار ذوات الاثار. هغه کې هغه فرمای الکوفه نزلها جماعه من الصحابه. کوفه ښار ته د صحابو یو جماعت یو ډله راغلی ده. صحابه کې څوک ابن مسعود عبد الله ابن مسعود عمار ابن یاسر علی ابن ابي طالب رضی الله عنه وخلق من الصحابه او دغه رنګ ډیر تعداد د صحابه کرامو هغه راغلي. ثم كان بها من التابعين او بیا وروسته تابعین راغلي. څوک راغلي؟ تابعین راغلي كعلقمه ومسروق وعبيده والاسود ثم شعبي والنخعي. لك علقمه صاحب مسروق صاحب او عبيده صاحب اسود صاحب امام شعبي صاحب امام نخعي صاحب امام حکم ابن عتيبه او دغه رنګ ابو اسحاق منصور اعمش د لوی امامان علما نیکان خلق
په دا کوفه ښار کې آباد شوي او دغه رنګې دا اووه قاریان چې کوم مشهور دي قرای سبعه چې ورته وایي په دې قرای سبعه کې درې قاریان قاری عاصم قاری حمزه او قاری کسائی رحمت الله علیه هغه په دې ښار کې هغه په کوم ښار کې په کوفه ښار کې آباد شوي نو په دې وجه باندې امام نووي رحمت الله علیه په خپل مسلم شریف شرح کې لیکي دار الفضل ومحل الفضلاء د کوفه ښار چې دی دا د فضیلت والا کور دی او دا د فضلاء محل دی د څه دی د نیکانو خلکو محل دی د فضلاء امام بخاری رحمت الله علیه هغه څه فرمایي په هدی الساری یا علامه ابن حجر سے هغه کې لیکي د امام بخاری سے خبره نقل کړي دخلت الى الشام ومصر والجزيره مرتين شام ته دو ځله لاړم مصر ته دو ځله لاړم جزیره ته دو ځله لاړم والى البصره 4 مرات او بصری ته څلور ځله تلم واقمت بالحجاز 6 اعوام او د شپږو کالو پورې په حجاز کې پاتې شوم دا غي وته یاد دي خو چې د کوفه خبره راشي چې هغه ته دومره زل تلم چې ما ته هغه یادم نه دي ولا احصي كم دخلت الى کوفه ما ته یادم نه چې څو زل تلم دومره ډیر زل امام بخاری رحمت الله علیه د علم د حاصلولو لپاره کوفه ته تل راغلی نو دا تاسو ته موږ د کوفه چې کوم مقام دی هغه بیان کړي چې کوفه څومره لوی ښار دی او د علم نه ډک دی د علم زیر مرکز دی د علم د دې بنیادی خودون کې صحابه علی المرتضی رضی الله عنه چې هغه خلیفہ راشد دی او بیا دغه ځای کې امام صاحب پیدا شوی دی د امام صاحب پلار چې دی هغه د ریخمو د کپړې تجارت کو صحیح کول د ریخمو د کپړې تجارت کو نو په دې وجه امام صاحب هم چې دغه پیشه هغه اختیار کړی و هم دغه کار امام صاحب هم کو د خپل ضرورتو لپاره بچره هغه کې هم خرج کو او د دینه علاوه چې کوم غریبانان دي فقرا مساکین دي نو هغه باندې هم پیسې خرج کولی او چرته هم چې د چانه سوال نه کړي علامه زاهبی رحمت الله علیه العبر فی خبر من غبر پدې کې العبر کې لیکي جمع الفقه والعباده والورع والسخاء امام صاحب الله تعالی علم فقه ور کړی و عبادت متعالی ور کړو پرهیزګاری متعالی ور کړی و سخاوت مولا الله ور کړو دا ټول صفاتونه باغ کې راجمو ټول صفات باغ کې صفاتونه راجمو وکانه لا يقبل جوائز الدوله هغه چې د باچیانو د حکمرانانو تحفې او گیفتونه نه قبلو هغه تحفې به نه قبلولي بل ينفق ويوسر من كسبه خپل موټو به غټلا او هغه خرج کوله له دار كبيره لعمل الخز درېخمو د جوړولو د بار د هغه یو غټه کارخانه او بیا فرمای وعنده صناع وهجراء او باغی کې وسره کاریګرم او باغی کې وسره سو مزدورانو امام صاحب چې د تجارت پیښونه لہذا بازار ته بتر راته امام شعبی صاحب داغه کور چې د بازار سره نږدې و د چا کور بازار سره نږدې و د امام شعبی رحمت الله علیه نو دا مشهور ده وی ماشوم چې د بغیق کې پته لګي ماشوم بغیق کې پته لګي نو په دې وجه باندې امام صاحب چې ولید نو داغه په د علم مخنا داغه د انداز نه د ارسنا هغه ته د علم او غار صفته ولګي چې دا خو د علم والا شخصیت دی امام شعبی رحمت الله علیه او زلسی دی روانو نو هغه ته تپوس کوي امام شعبی صاحب ته سوی وقود الجمان کې دا ور کړی لم اعني الاختلاف الى السوق او ته چرته زی چار زی راضی نو امام صاحب ته یو تاجر یاد کې چې پلانی چا تاجر دی غل اعظم راځم نو امام شعبی صاحب ته چې نه زما مقصد دا نه چې ته بازار ته چاله زی ما مقصد دا دی چې ته علماء کې کوم عالم لزی راځي نو هغه ته چې انا قليل الاختلاف اليهم علماء لډیر کم زمان او دی تاجرانو اعظم راځم ما خدا کار دی فقال لا تفعل امام شعبی رحمت الله علیه وتا نصیحت کو اور دل چې دا سم کوا بلکې وعليك بالنظر في العلم ومجالسه العلماء عليك بالنظر في العلم ومجالسه العلماء علم ته توجه کا علماء سره ناس تبانی پابندیو کا لازم ونیسه